چې دی ستاسو د مخې دغه دپاره پروت دی په دې کوټو په دې چاپېره پروت دی اسبابونه دي کټونه دي او مطلب دا دی چې څه وجو هغه څه وي دي نو څه وایي تاسو ته هغې کې زموږ سره د کور چې څه سامان وی دی دا د غاړې کپړې پاتې شي د جو کټ نیمې درته پاتې شي نور د سامان چې ستاسو د مخې دی دلته پروت دی ټول شوی دی جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم. دا وخت موجود یم بونیر تحصیل چغرزی خړګۍ کې موجود یم. جی دلته یو افسوسناک واقعه راغله د سهار ټیم یو کور دی په هغې باندې چې دی نو اور لګېدلی او د هغې له وجې چې دی نو ټول کوم قیمتي سامان چې دی هغه سوی دی او دلته کې د بټاړۍ چوکۍ انچارج محمد علي خان هم هغه هم راغلی و. هغه هم خپل چې دی نو کاروایي وکړو رپورټ یې درج کړو. دلته کې زموږ سره د کور والا او د دې علاقې کوم خلک چې دی هغه موجود دی. نورې خبرې اترې به د دوی سره کوو چې دوی څه ویل غواړي دا واقعه څه ټایم مخې ته راغله. جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیاست بھائی ټول مخکې ستاسو انتهایي زیات مشکور یم. بیا د انچارج د بټاړۍ چوکۍ محمد علي خان انتهایي شکریه ادا کوم چې هغه راغی دې ته او بیا د هغې نه بعد زه د خپلې کلیوالو او بیا د بیلاندۍ د څومره خلک چې دلته راغلي زموږ سره په دې اور بړې مړولو کې تعاون کړی انتهایي زیات شکریه ادا کوم. زما نه د الفاظ نه چې په هغې باندې د دوی شکریه ادا کوم. دا راته ووایه چې دا واقعه څه ټایم مخې ته راغله تاسو څنګه خبر شوئ ټوله واقعه ووایئ. دا واقعه داسې راغله چې دا 8 بجې مې تقریبا بجلي راغله. هغې نه بعد بیا دلته کې د بدن د بجلۍ د وجې شارټ شي د هغې اور لګېدلی و. نو د هغې د اور د وجې دلته موږ به دې کور کې موږ رنګ خپله کور کې رنګ کوو او نور د کور څه سامان چې و ټول هغه موږ دې ځای کې دلته ایښی و. نو هغې کې زموږ سره د کور چې څه سامان وی دی دا د غاړې کپړې پاتې شي د یو کټ نیمې درته لږ پاتې شي نور د سامان چې ستاسو د مخې دی دلته پروت دی ټول شوی دی. نو په دې کې د ماشومانو کپړې او زموږ او مطلب دا دی چې په دې کې دوه زموږ کورواله و 2.5 تولې سونه او 15 تولې سینه او 1,20,000 روپۍ او سره وړو خزانې اوس پته نه کېږي چې پای کې به څومره روپۍ وي. هغه په دې کې سوي دي. او جی بل د کور د سامان لکه اسبابونه او کټونه دا پیټۍ او دا مطلب دا دی چې څه شی دی نو دا ښکاره پروت دی چې شوی دی. دا کې تاسو د ویډیو د تصویر کې د خلکو ته جو ښایي. منتخب نمایندګانو موجوده حکومت نه سبب زما دا درخواست دی دا اپیل دی چې بهي دا خو یو سانحه ده اوري د پرچه راتلی شي اوري او یو څوک غواړي نه خو په موږ هم د خدای طرف نه جو راغلی اوري نو هغو نه موږ دا ګزارش کوو چې تاسو موږ سره په دې کې د مالي تعاون وکړه. حاجي صاحب تاسو به څه ویل غواړئ؟ جي زموږ به څه وایي دغه زموږ زما زوی دی چې دا خبرې وکړي دغه خبرې دي نور زه تاسو څه ویم په دې کې. نو تاوان چې دی ستاسو د مخې دی دغه دپاره پروت دی په دې کوټو په دې چاپېره پروت دی اسبابونه دي کټونه دي او مطلب دا دی چې څه وجو هغه څه وي دي نو څه وایي تاسو ته. تاسو به څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول سجاد ورو شکریه ادا کوم د محمد علي دانردار صاحب چې راله او دا موقع یې وکړه. نو په دې کې به سجاد ورو موږ تاسو څه ووایو دوی د کور چې څه د استعمال څه و جاني نقصان پکې نه شي مالي ټول نقصان شوی دی. نو موږ به خپل بهر باچا نه د بریسټر صاحب نه او د ټول پی ټي آی د ټولو مشرانو نه دا مطالبه کوو چې دوی سره په دې کې بھرپور تعاون وکړي او زموږ سره په دې کې ودرېږي. صحیح ده. قدرمنو کتونکو دلته کې شکر د په دې دی چې جاني نقصان پکې نه دی شوی خو نور مالي تاوان ډېر زیات شوی دی چې څه په دې کور کې هغه ټوټل سوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد بھائی زه خو ستاسو اول ډېره شکریه ادا کوم د خان صاحب محمد علي خان صاحب راغلی دی د بټاړۍ انچارج دی د هغوی شکریه ادا کوم. دا څومره کسان چې راغلي دي ټولو شکریه ادا کوم. حالات خو تاسو په خپله ویل ده په دې میډیا باندې به تاسو هم راولئ خو تاوان خو تقریبا ډېر زیات شوی دی. تقریبا زه خو چې دې ته ګورم زه یم چې یاره دا 14-15 لاکھ روپو تاوان شوی دی. خو د وخت د نمایندګانو ته زه دا اپیل کوم چې یاره د دوی سره د مالي تعاون وکړي او چې دوی سره څومره داغونه کېدی شي دا وشي نو دا به ډېره ښه وي. نور خو جو اتفاقي خبره وه راغلې ده تېره شوه خو د هغوی ته دا خواسته چې یاره د دې سره د مالي تعاون وکړي چې څومره داغونه کېدی شي.
ټیک شو مهرباني السلام علیکم. قدرمنو کتونکو د شارټ سرکټ د وجې چې نو دا اور دلته کې لګېدلی و د کور چې څه قیمتي سامان و پای کې سونه وه نغدې روپۍ وې کټونه اسبابونه یعنی دا کور والا صرف د غاړې په کپړو کې پاتې شوي دي نور هر څه چې دي نو هغه سوي دي موجوده حکومت ته پکار دي چې د دوی سره مرسته وکړي او په ایمرجنسي بنیاد باندې دوی له پیکیج منظور کړي چې دوی ته دا مسله چې ده د دوی دا حل شي.